کې خو زه هم نه هغه څه لږ اسلام آباد کې وم هغه وجې نه نو زه تاسو ته دې قربانۍ ته دا تاسو شروع کړه دا قربانۍ صرف بګر لپاره نه دی بلکې ټول اهل سنت لپاره دی او بلکې که رښتیا وایم حکومت په دې باندې سوچ وکړي نو ټولې علاقې لپاره دی زه دلته 22 دن نه دا خلک دلته ټول نوس یو چې ته یوه ګاملا نه دی موته شوي چې ته یوه زیاړه نه دی شوي چې ته حکومت ته باد نه دي ویلي شوي بل څه نه دي ویلي شوي صرف دې خبرې ته نوس یو چې دا مسله ښې طریقې سره حل شي د آی ډي پي حکومت تجربه دی هغه موږ ته پاته دی 17 سال نه موږ راغلي یو بیا دوباره نه لوړ موږ ته یو که قوم تیار دی خلک هم تیار دي نو هغه خلک ویلي بچي ښځې په دغو روژو کې په دغو بدو ورځو کې راوستی شي رباسای شي او بیا هغه بچې ته وي څنګه وي دلته په ځمکو باندې د کوم راغلي دي دغو ته هم تکلیف دی دا یوه غریبه علاقه دی یو خو آلریډي هغه علاقې دوکانونه کورونه املاک خلک هر یو شی غرق شي نو نور مزید د بیه دپاره دا حکومت ته دغه ځینه ځای یاره تاسو بالکل یقینا لکه دې خبره وکړه څه په یوه پیج شوی یوه خبره وکړئ چې دغه ځینه یوه خبره وشي که تاسو یاره یوه خبره بدلوئ نن یایو چې یاره دا طریقه وکړئ نن هغه وکړئ جرګو باندې جرګې دي نو دا به دې مسالې حل کول یې هسې تولد خلي دلته هم خلکو ته تکلیف دی حکومت ته تکلیف دی علاقې ته تکلیف دی نو ښه خبره دا دی چې دا کېږي دویمه خبره دا دی چې جرګې کې وکي چې 14 دستخطونه کړي دي په 14 نفاتو باندې کومه معاهده راغلې دی پکار دی هغه مشران ټول کېني ویلې که دا مسله حل نه شوه نو دا ټول اهل سنت ته نن سادې ته لیاره باندې دی نن باره لیاره باندې دی نن مقبلو ته باندې دی تري ته باندې دی پر چنار ته باندې دی هغه وجه دا دی نو که لیاره چوک دی وایي وکي ای څه هرې وځي ته خلاصه شي هو بشرطې دا څه هغه څه 14 نکاتو کې ټولو نکاتو باندې یکمشت کار شروع شي پر چنار د یک بر مې مسله په یوه شي نه حل کېږي دا مو مخکې اویلي دي روډ خو 2013 نه 2020 پورې 22 پورې خلاص آیا دا مسله حل شوه دا نه شوه ویلې څه هغه نورې مسلې دي څه کومې تړلې مسلې دي څه هغه واجې نه دا روډ بندېږي پکار دی هغه مسلې دا حل کړلی شي خو دا کوم مشران دي که روژه دی که تکلیف دی که بده ورځه دی بېګا مو نیوز کې اورېدلي دي بقاعده اطلاع مونږ ته نه ده میلاو شوي چېرې دا خلک به دا 2 ورځو کې مطلب دا دی آی ډي پي کېږي ټل انګوته به ځي وله دا ممکنه نه دی دا تکلیف دی دا بده ورځه دی دینه خو به ښه خبره دا وي چې مغل ته یې مړه کوئ که تاسو ته دا علاقه و دویمه دا دې علاقې خلې کېدلې کې فرم امن کې امن نه رسي مزید بدامني رسي اوس خو هلته خلک شته دي چاته ویلی شي چې دا کار مه کوه ته ورتلی شي چاته ویلی شي چې یاره ته دا کار مه کوه خو آیا که دا خلک دغه ځینه ووتل تاسو په زور وباسل ټیک دی پټ شي نامې ویلې نه یا هغه اپریشن وي بل څه وي نو هغه دی نور څه کوم خلکو په خلاف حکومت اقدامات کوي هغه هغوی سره ادارې هم شته هغوی هر یو سړي نه خبره دي چې چوکچې ته دي څنګه دي هغه سړي ته ده سزا ور کړلی شي د 5 کسانو 10 کسانو سزا ټول قوم ته ورکول ټولې فرمې ته ورکول دا مو خیال دی چې دا به ډېر زیات ظلم وي مو مزید مشاورات هم شروع دی زه نن راغلم انشاءالله روزانه به راتلنې کوشش کوم چې پېښور کې وم او لږ موږ خپلو کې کینو څه خبره هم کوو چې دا خبره یوه طرف ته وباسو خو هغه مشران او هغو مشرانو سره سره یوه خبره زه ته وکړم زموږ کوم ځوان دی زموږ کوم پوه خلک دی زموږ کوم دلته موجود خلک دی دا درنا څه دی که نه دا یو پرامن اواز دی دا دنیا ته رسول دي د دې اثرات دي تاسو نن سوچ وکړئ که دا درنا نه وی نو موږ د اواز دا خبره به کوم ځای نه کوله مختلفو ځایونه تاسو راځئ در دې کې بھرپور شرکت کوئ چې دا حکومت ته خلکو ته یو پیغام ځي او مضبوط پیغام ځي چېرې دا خلک خپلو هغه نه غافل نه دي خپلو مسلو نه دا تخریبکار نه دي دوی څه مسله نه دی کړي بلکې چې د کومې خبرې مخکې ورېدو شوي وې چې یاره دوی ته کمپنسیشن والا کومې پیسې دي فوري د هغه شروع شي موږ خو لګیا وو هغو پیسو کې چې هغه د زر زر دغو ته د روژې کې څه مخکې ایشو شي خو هغه کې دا خبره چې دا علاقې به خلي کېږي دا علاقې خلي کېدل دا بچی ته ښځو ته خلکو ته او دا یو ډېر لوی تکلیف موجب جوړېږي هلته خلک لګیا دي خپل کورونو سمنونه خرڅوي خلک وږي دي تږي دي خو دا ټول دار دیمو دی مو بالکل انجمن فاروقیه ذمہ دار په مطابق زه دا یم دوی ته زه بالکل هر یوې هغه کې مو در سره ولاړ یو
که تاسو بالکل دا ونه وایئ چې یاره موږ دلته بېله یو هر یوه ځای کې هغه خو پرېږده سړي بچي خو پرېږده څه ښځې واړه بچي به هغه به تاسو سره دلته وي که هغوی راوتلې ضرورت شوه وشه مزید به موږ وباسو ولې موږ خپل حق غواړو چې باندې کېږو نه خو که بیا څوک موږ خېږي نو هغه دپاره بیا ضروري خبره دی چې موږ به بیا نور څه سوچ کوو نو ملک حالات هم داسې دي حکومت ته دا یو څه فرمه یوه حساسه علاقه دی سوره پورې چې هغه ته زیاته توجه میلو شي ولې هر یو ځای به بیا سوچ شي فرمه به بیا نه سړېږي لکه اوس دا نه سړېږي نورو حالات علاقو کې خو بیا څه وخت داسې تېر شو دی امن د کورمې کې نه تېرېږي ولې د کورمې کمیسټري بدله دی نو کورمې دپاره د خصوصي توجه ورکړلی شي دا ګپ کې ما ګڼي چې یاره 5 کسان 8 کسان کینی خبره وکړي او مطلب دا دی هغه څه رزلټ بیا نه راوځي قوم ته پکار دی که هغه ټولې کورمې ترې نه واخله سفرۍ پورې چې څومره مشران دي چې هغوی دستخط کړی دی خو که چا نه دی کړی دی هغوی هم ذمهداري ده چې هغه ټول راشي په کوم ځای غونډه کوي په سادګي کوي په بګډي کوي دلته یې کوي هلته یې کوي چې دا فوري وشي روژه خپل ځای کې زه تاسو ټولو ته دا مطلب دی یو پیغام در کوم چې دا خبره به موږ اخري سار پورې رسوو دې کې موږ بالکل کمزوري لګوو کمزوري مو دپاره هم طبعي دی مو نسلونو دپاره طبعي دی و انشاءالله څنګه چې نورې څه نوي خبرې که د هېواد په ورځو کې راووتې وایي دې شي موږ ډېر زیات مزاحمت کوو چې دا خبره کومه راوکړي دی د اپریشن والا او هغه داسې چې دا خلک وباسي دې باندې ټول خلک سوچ وکړئ چې دا علاقې نه کنډرات ما جوړوو که کنډرات جوړ شو بیا به هېڅ ګاونې لوړ نه شي بیا به هر چا ته نقصان ویلې چې کوم ځای کې ابدي وي نو هغه ځای کې مطلب دا دی بیا څوک څه نه کېږي اوس بله ورځ هغه ټرین دی وه جنې هلته ودرولی وو څه کنډرات وي چوبونه که هلته شهر وی هلته خلک وو بیا دا واقعات نه کېدل نو موږ وایو چې د بګن د څپرۍ پورې دا ډېره اهم علاقه دی دې کې څه خلک